زه مفاد پرسته نه یم، ډېرې بدقسمتۍ نه چې کوم قام پرست جماعتونه دي هغه سیاست یې پرېښی دی او داسې خلکو له لاس ورکړی دی چې هغې موږ خلاف تاسو ته نشم ویلی. په ټول جندول کې دومره رابطې وشوي او انشاءالله تعالی دا به تاسو را روان ترې میاشت نیمه کې وینئ چې داسې شمولیتونه او په دې موقع باندې د چا خلاف څه خبره کول نه غواړم، خو دومره ده چې کم زمونږ سوچ او کم زمونږ فکر او کم زمونږ فلسفه وه او زمونږ دا خیال و چې زمونږ د لیډرانو هم دغه سوچ او دغه فکر وي، خو له ډېرې بدقسمتۍ نه چې په دې ملک کې نن چې کومې سیاسي پارټیانې دي هغه کمرشلیزم طرف ته تللي دي، هغه جاګیرداري سیستم ته تللي دي، هغه موریثیت ته تللي دي، هغه سرمایه‌داره نظام ته تللي دي. چونکې زمونږ سیاست زما د خاندان سیاست دغه سیاست موږ نه کول غوښتل او پر دې اوسني دور کې چې کوم زموږ سیاست دی زه دا فیل کوم دا محسوسوم چې نن چې کوم عمران خان کوم سیاست شروع کړی دی کومه بانیه د هغې بانیه ده د عوامو د مفادو په نظر کې ما دا فیصله وکړه چې زه په عوامي تحریک انصاف کې شامل شوم. او یو خبره ضروري کول غواړم چې زما په تحریک انصاف کې ټول ملګري هلته ولاړ دي، زه بغیر د شرایطو without any terms and condition د پارټۍ ته راغلی یم. زما په عوامي نېشنل پارټۍ کې څه مفادات نو زه به دا خبره دلته وکړم چې کله ما ته په عوامي نېشنل پارټۍ کې ټکټ میلاو نه شو زه یو جماعت نوم نه اخیستل غواړم، هغه جماعت ټکټ ما له کور ته راوړی ما ته دا ویلي و چې تاسو د تحصیل ټکټ الیکشن وکړه زموږ په ټکټ باندې، بیا به د دې نه بعد که د پیک الیکشن کې که د ان ای کې، خو چونکې ما دغه فیصله په دغه وخت کې ونه کړه او هغو ته ما دا وویل چې زه د ټکټونو سیاست نه کوم، زه د ټکټ دپاره خپل خدمات نه دا کوم او زه نوم ناموس دپاره نه کوم چې کله الیکشن تیر شو زه د الیکشن د ورځې پورې زه د خپلې پارټۍ سره وفادار وم، ما د خپلې پارټۍ سره غداري نه ده کړې، دا مې ایمان دی چې کوم ما لوس کړی د عوامي نېشنل پارټۍ سره هغه ما د اخیره ورځه پورې سر ته ورسو. خو په عوامي نېشنل پارټۍ کې داسې حالات جوړ کړلی شول چې عزتدارو خلکو ته هغه شان عزت نه ورکړلی کېږي، دیوال سره لګېدلی کېږي. د جندول ځوانان زه به په دې موقع هغو ته دا پیغام دی زما د عوامي نېشنل پارټۍ چې څومره زموږ ملګري دي هغو بېشکه ما له ډېره زیاته مینه راکړې ده، زما یې ډېر زیات قدر یې کړی دی، زما یې ډېر زیات عزت کړی دی، خو زما هغو ته دا پیغام دی چې نن په جندول کې تاسو زما منډو او تړلو هلو ځلو ته هر څه ته کتل چې زما سره دوی داسې رویه ساتي، نو تاسو په خپل مستقبل باندې سوچ وکړئ. په مستقبل ستاسو په تیاره کې دی. تحریک انصاف د ځوانانو پارټي ده او انشاءالله تعالی زه بغیر د لالچه بغیر د مفاده بغیر د ټکټ زه ایز ا ورکر دلته رالم او دې ملګرو سره به اوږه په اوږه ولاړ یم. خپل هغه خبره ما نن واضحه کړه تاسو ته په خپل خبره کې که نن وګورو زموږ په جندول کې سینیټر شته دی عوامي نېشنل پارټۍ ایم پی ای شته دی تحصیل لازم شته دی، که زه مفاد پرست وم زه به دغه ټوله کې پاتې ویم. زه مفاد پرسته نه یم. نن یو دا خبره زما محسوسه کړله چې کومه موږ سیاست مونږ کوو انټي اسټابلیشمنټ سیاست به مونږ کوو، مونږ به د پښتنو د حقوقو د وسایلو خبره کوله. نن د ډېرې بدقسمتۍ نه چې کوم قام پرست جماعتونه دي هغه سیاست یې پرېښی دی او داسې خلکو له لاس ورکړی دی چې هغې مونږ خلاف مخکې مو او بیا به یو نن تحریک انصاف عمران خان د دغو خلاف را پاسېدلی دی، یو خپل جدوجهد یې شروع کړی دی او زه په دې ایمان باندې راغلی یم، په دې سوچ راغلی یم چې په دغه جدوجهد کې د ځوانانو سره شامل یم. داسې وه دا چې زما مشر ورور دی هغلته مې کشر ورور دی، زما خپل خاندان نن شمولیت وکړو. د دې نه علاوه زمونږ دا شمولیت ډېر په ایمرجنسي بنیاد باندې جوړ کړلی شو. سی ایم صاحب رالی ما سره په دې 2 ورځو کې تاسو ته نشم ویلی په ټول جندول کې
دومره رابطې وشوي او ان شاء الله تعالی دا به تاسو را روان ترې میاشت نیمه کې وینئ چې داسې شمولیتونه او داسې خلک به د عوامي نېشنل پارټۍ نه په تحریک انصاف کې شاملېږي. ډېر ځوانان داسې دي زما سره رابطه شوې ده او دغه ځوانان باشعوره دي خو د ډېرې بدقسمتۍ نه څه مجبوریانې وي د خلکو. دلته زموږ په جندول کې سیاست لږ مختلف دی د نورو ضلعو د نورو تحصیلونو په نسبت، خو دغه ځوانان به ان شاء الله تعالی خپله فیصله کوي.